نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم سورة مؤمنون اتلسم پارا ابتدائی آیاتنا دی یہ سورت تا سورة مؤمنون ویجکا دا سورت تشورو کی دا مومنانو صفات بیانی دا سورت میں کی سورت دی دا حجرت نقران دی نازل دی پر اعتبار دا ترتیبی قرآن سرا دروشتم دی نازلی دو پلحاظ سرا دا سورت سلور او یایم دی سورت کی شپک رکوحات یوصل اتلس آیاتنا مکی صورت سر ربط و مناسبت دادی چی دا مکی صورت باخرہ کی دا نیکی دا عمل ترغیب بیان شو دا دی صورت پشورو کی دا نیکان صفات بیانی یا دا مکی صورت الحج پشورو کی دا قیامت حالت بیان شو دا دی صورت پشورو کی ہم دا قیامت تذکر یا دا مکی صورت باخرہ کی تردید دا شرک بیان شو دا دی صورت باخرہ کی بہم تردید دا شرک بیانی دا صورت مکی دی و مکی صورتنو کی عموماً دری مضامین تفصیلاً بیانی عقیداد توحید، عقیداد رسالت او عقیداد اخیرت او دا عقید مخالفین و شبہات او دا عقید جوابات او دلائل بذکر کی صورت اولنے رکو کی اللہ پاک دا مومنانو دا کامیاب اعلان کی او بیا دا مومنانو و صفات بیانی کامیاب مومنان اغا خلق دی چی اغیب منز گزار بھی اغیب دا گناہ دا کارن نزان ساتھ اغیب زکاة ورکی اغیب دا شرمگاہ حفاظت کی اغیب دا خپل امانتنو ادائیگی کی دا خپل وعدو پروال بکی او اغیب خپل منزنو باندی حفاظت کی اللہ پاک دا دی خلق دا پارا نتیجہ جنت الفردوس ذکر کی یا اللہ پاک دا مرگ نبات کا زندگی باندی دلائل ذکر کی چتاس کی ابتدا کی استاس پلار حضرت آدم علیہ السلام دیو خالصی چان کریشوی سلی اخناقی خٹنا من پیدا کو بیاد خٹنا نطفشپا دا نطفینا بیاد وینی قطرشوا دا وینی دا قطرین بعد دا وخی توٹشوا او دا غین بعد دا غین دا منگ اڈو کی جوڑ کرل او بیا منگ تاسو پیدا کی روح مدر کے واچو او بہترین طریقے سر تاسو پیدا کی یا اللہ جل شانہ فرمائی کہ وہ دنیا کی دا دنیا دا جن نبات تاسو وفات کے لیے او دا دنیا دا وفات کی دو نبات تاسو قیامت کی بیا ما تپورت کی گئی تاسو بدخل اعمال و بدل ملاوی او بیا اللہ پاک دخل وحدانیت دلائل بیانی تاسو بولی استاذ پارا میں وہ اسمانوں نے جوڑ کری دی پاسمانوں نے کی ملارے جوڑی کری دی او استاذ پارا میں اسمان دا طرف نے وہ نازلے کی پدی ختم ولد ابو بات ہم قادر یو کہ تاسو تک پریگ دو ابو بدر نہ ختم پدی ابو بات استاذ پارا میں نعمتوں پیدا کر باغوں میں پیدا کر کجوری میں پیدا کری انگور میں پیدا کری دین علاوہ قسم میوے استاذ پارا پدی ابو بات پیدا کر یا ابو میں استاذ پارا پدی ابو بات پیدا کر کہ دا انا دا زیتون اون دا تور سینا نہ پیدا اصل کی دا تور سینا دا یو غرنم دی دا غینا دا دنیا کی خبر شوی دا چی پدی زیتون اون کی استاذ پارا تیلم دی او استاذ پارا دا خودلو ترکاری ہوندا استاذ پارا یو نعمت ساروی میں دل پیدا کر او دا غی سارونا استاذ پارا خیستا مزیدار پیدر کو دی سارون استاذ پارا وحیدر کو او پدی سارو کے استاذ دا سفر دا پارا او دا بوجون اڑل دا پارا دا سورلے انتظام ہوندے ندی سورت پا ویم آیت کریمہ کی الذین فی صلاتهم خاشعون ندی پر تفسیر کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی یہ خشون مراد دادی کہ پمانز کی تاسو عاجزی کوئی یو طرف تا بل طرف تا مانز کی مگوری اور پمانز کی رفع الیدین مگوری عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پمانز کی رفع الیدین دا خشوع خضوع خلاف کرنی
دې وجنا حدیث مسلم شریف هم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ جمعه تراوی چې وی کتل صحابه کرام په مانځ کې رفع الیدین کول نبی علیہ السلام بغی ته فرمایل مالی اراکم رافعی ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاة سچوی دی مال را چې تاسو زوینم چې په مانځ کې تاسو لاسونه کته پورته کوي پشان د مستو اصل از دو قسمه لکه اوچته یو قسم لکه د ځان نخي طرف ته او ګس طرف ته وਹੀ چې کله د ځان نام مچان شړي او کله چې اس په مسته کې وي نو دی لکه بیا کته پورته کې کتا سو کلا ورته کتلی یا ورته بیا وګوري رفع الیدین نبی علیہ السلام تشبیه ورکړي اسکنو کانها اذناب خیل شمس تاسو لاسونه تاسو چتوي لکه څنګه چې مست اسونه خپل لکه کته پورته کوي نو مست اس لکه کته پورته کوي او رفع الیدین هم کته پورته کیږي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې په مانځ کې دا رفع الیدین دا د خشوع نه خلاف دي او تاسو په دې کې رفع الیدین مکوئ صحابه کرام نبی علیہ السلام د رفع الیدین نه منی کړی دا د حدیث د ترک رفع الیدین د بار قولی دلیل دی او دا د مسلم شریف حدیث دی او عبد الله بن عباس سے د دې صورت د دې آیت تفسیر کړي چې د دې خشوع نه مراد چې په مانځ کې تاسو رفع الیدین مکوئ الحمدلله د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې د مانځ د خشوع مطابق رفع الیدین نکیږي ځکه عبد الله بن عباس سے فرمایي چې په مانځ کې رفع الیدین کول دا د خشوع او د خضوع نه خلاف بیا یو سړی اعتراض کوي چې د نیت تړلو سره تاسو رفع الیدین کوئ نو مسله دا ده یو په مانځ کې رفع الیدین دي او یو د مانځ په شروع کې د داخلي دودي چې اول الله اکبر وې دا غینه بعد ته مانځ کې داخلي دي الله اکبر سره ته مانځ کې مخ کې داخل نی نو نبی علیہ السلام فرمائی فی صلات اللہ پاک فرمائی فی صلاتہم فمانځ کې او اولنی تکبیر سره رفع الیدین دا د مانځ شروع ده د دین بعد من شروع کی دغه د نیت تړلو الله اکبر سره سړی په مانځ کې داخليږي نو نبی علیہ السلام او قران کریم فرمائی چې تاسو په مانځ کې خشوع اختیار کړئ عبد الله بن عباس سے فرمائی خشوع دادا چې په مانځ کې تاسو رفع الیدین مکوئ او دا تفسیر د صحابی امام حاکم رحمت الله علیه په خپل تفسیر په خپل کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد اول صفحه 215 کې فرمایي چې تفسیر د صحابی دا په منزله د حدیث مرفوع باندې دي عبد الله بن عباس چې مفسر قرآن او ترجمان القرآن ورته ویل شي هغه د آیت تفسیر کې چې تاسو په مانځ کې رفع الیدین مکوئ نو موږ په مانځ کې رفع الیدین نکو دا د رفع الیدین د نکولو دلیل د قرآن کریم نه دی نور دلایل یې ډېر دي او د قرآن کریم آیت دا دیم آیت د دې صورت دا د رفع الیدین د نکولو دلیل تو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون فتاقی سر کامیاب شو مومنان الذين مؤمنان هم في صلاتهم خاشعون چدی پماند کی بخبل منزنو کی عاجز کی عبد الله بن عباس سے فرمائی چدی بخبل منزنو کی رفع الیدین نکوی دا د مانځ خشوع والذین هم عن اللغو معرضون او مومنان هغه خلک دي چې دي د بهودا او بیځایه کارونو او د لغو کارونو نه ځان ساتي اعراض کوي اوس لغو کار لکه د کرکټ میچ شروع دی او ټي وي تناسته او میچ ګوري دا لغو کار دا د مومن شان دی یا د کرکټ په میدان کې تا لړګي راغشته او منډي وهي او الته د مانځ ټیم دي دا لغو کار یا د موبایل کې ځان لګي اچولي او په فضولیات کې په جواره کې لګیاي دا د مؤمن شان نه ان سبا ټول ځوانان په دې ګندګي کې مبتلا موبایل پیدا کړی د جیب د خرچې د پاره کې بلار پیسې ورکی باغې ځان لډېټاو کی او په موبایل کې لګیاوي وې دامه فری فایر گیم او دامه پبجی گیم او بیا پکې جواری کې لډوګانې کوي او دومره پکې مستغرقي چې کله کله وته موږ په سر باندې ودرېږو هغه د دام په تل کې چې ما تاسو راغلي دیو کړ مخکره کې ورځې ذکر روانو ان تشبګل کان خپل موبایل لاس کې نیولې او د ماقام مانځ ټیم نظیم منځل راغلو خو دومره په دې موبایل کې مستغرق چې زه وته اوس ګورم ما سره بدري طالبان هم دي او هغه دون هم نه ګوري چې موږ اوس دې وخت په کوم حال دا زمونږ د ځوانانو ژوندۍ ده
کافر خپل ځوان تیاری د دشمن د مسلمان د مقابلې لپاره او زموږ مسلمان ځان تیاری په موبایل کې د جوارې لپاره دا زموږ د مسلمانانو د تباهي حال دی مسلمان ځوان دا د دین لویه سرمایه ده چې دی په دین کې خپل ځوان استعمال او دا د مهنت وخت هم دی د دنیا ګټلو وخت هم ځواني او د دین د زده کړې او د دین د تیاری وخت هم ځواني ده سړی و چې بوډای چې ناسب کمزوري شي نو دا د زموږ د ځوانانو حال دی نو دا د بېهوده کارونو یو کار چې نن سبا ځوانان الله دې موږ تاسو ځوانانو ته د دې موبایل د فتنې نه نجات نصیب او نن سبا خو لګیا دي موبایل کې ویډیو کال مې لوګړي او دا مونږه هغه پنځمه کې مشترکه غپ لګو نو په شریکه په موبایل کې لګیا وي او غپ شپ شروع وي یو د یو ځای نه بل د بل ځای نه دا زموږ د مسلمانانو د ځوانانو نن حال مسلمانان ډېر بیکار حال کې روان او کدا پوزیشن رواني نو زموږ ځوانان الله دې نه کې چې بس دغه موبایلونو ته وپاتې شو نه به د دنیا شي او نه به د دین شي د پلار د پاره به هم خفګاني او د خپل ځان د پاره سبا به خروغ جوړي خو د دنیا ټک به نه کوي ولې هغه د موبایل د فتنې ده نو بیا به سبا کله یو ځای په چوک کې ناست کله بل ځای دوکان کې ناست خلک به کار روزګار د دنیا کار روزګار لسي او دی به ناستې ځانه به جوړ کړي روزګار خیل به جوړ کړي او روډ ماستر به د ځانه جوړ کړي په روډونو به ناست دا زموږ د مسلمانانو نقصان دی نو د مؤمن صفت دا نه دي چې دی به دا کارونه کوي والذین هم للزکاة فاعلون واکسان دي چې دی به زکات ورکوونکي وي والذین هم لفروجهم حافظون او مؤمنان کسان دي چې دی به د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم مگر دوی به خپل نزدېکت کوي د خپلو بیبیانو سره یا د خپلو وینځو سره فانهم غیر ملومین پس یقینا دوی په دې باندې نه دي ملامته د خپل شرمګاه به خیال ساتي د هر چا نه سوا د خپل بیبي او د خپل وینځو فمن ابتغى وراء ذلك چاچه لار اختیار کا سوا د دې جائز کارونه د زنا اولئک هم العادون دا کسان چې دي جاتی کول کړي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون او مؤمنان کسان دي چې خپل امانتونو او خپل وعدو باندې خیال ساتي والذین هم على صلواتهم يحافظون او کسان چې دي په خپل منځونو باندې حفاظت کوي د منځ حفاظت تفسیر جلالین وایي د منځ حفاظت دادي چې په خپل اوقات باندې منځونه ادا کوو منځونه قضا کوو ما چې د مانځ ټیمي نو منځ کوا ځان له منځونه جمع کوو چې بس بیا به یو ځای کو منځ به قضا شي اولئک هم الوارثون دا کسان چې دا مستحقین د جنت دي الذين کسان يرثون الفردوس چې دی وارثان د جنت الفردوس هم فيها خالدون دی په دې جنت کې همیشه د پاره وي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين او بداقه سره پیدا کړ د انسان د چان پرېشوي خټینا ثم جعلنا نطفه في قرار مكين بیا موږ ګرځول دي نطفه دا یو نطفه په قرار مكين فزيد قرار نیولو کې چې رحم د والدین ثم خلقنا النطفه علقه بیا موږ جوړو پیدا کو د دې نطفه نه د وینې ټوټه فخلقنا العلقه مضغه بیا پیدا کو د دې وینې د ټوټې نه د وخت قطره فخلقنا المضغه عظاما بیا موږ پیدا کو د وخت ته اډوکي فكسونا العظام لحما بیا موږ واچو د وخت نه اډوکي ته د اډوکي نه بعد اډوکي ته وخه ثم انشانا خلقا اخر بیا موږ پیدا کو دا په بل صورت باندې روح پکې واچو فتبارك الله احسن الخالقين پس برکت ناک الله پاک بهترین تصویر جوړونکي دي ثم انکم بعد ذلك لمیتون بیا یقینا تاسو پس د دنیا د دې جن خامخا بمړ کیږي ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا یقینا تاسو ورځ د قیامت باندې دوباره بیا راپورته کول شي د پاره حساب کتاب د جنت یا جهنم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق او بتاقي سن پیدا کړی تاسو د پاره او اسماننا وما كنا عن الخلق غافلين او من يود مخلوقنا نا خبره وانزلنا من السماء ماء بقدر او من نازل د اسمان طرف نو په انداز باندې فاسكننا في الارض فسمن دا بندو وسارو پسمک کی وإنا على ذهاب به لقادرون او یقینا من فقط مولود دیو بو باندې خامخا قادر یو چې تاسو ته کی پریږدو د تند جوړ تاسو هلاک شي فانشانا لكم به جنات من نخيل وعناب فسن پیدا کو تاسو لپاره په یو باندې باغونه د کجرو د انګورو لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون چې تاسو لپاره په دې کې
فواكه میوې دي کثیرة ډېرې ومنها تاکلوا بعض د دې نه تاسو خورئ وشجرة تخرج من طور سیناء او یو علم پیدا کړو چې راوځي د طور سیناء غر نه تنبت بالدهن چې دا راټوکوي را پیدا کړي تیل د زیتون ونه وصبغ للآکلین او ترکاري د خوړونکو دپاره وإن لكم في الأنعام العبرة او یقینا ستاسو دپاره په دې څاروو کې خامخا نصیحت دی نسقيكم مما في بطونها منسکو پتا سو باندې هغه څه چې دې څاروو په ګېډو کې چې هغه خالص پی دي ولکم فيها منافع كثيرة استاد دپاره په دې څاروو کې ډېرې فایدې دي ومنها تاکلوا بعض د دې نه تاسو د هغې غوښه خورئ چې کوم د خوړل لپاره حلال دي وعليها په دې څاروو باندې وعلى الفلك تحملون او په کشتو باندې تاسو بارول شئ یعنې درانه درانه بوجونه تاسو په دې کشتو په دې څاروو باندې په اسانتیا باندې وړئ دا د الله جل شانه نعمتونه دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.